السلام علیکم دوستان نن په دې باندې باس کوو په دې ټاپک باندې تاسو سره خبره کوم چې سعودي عرب ته په دې حالاتو کې په کومه ویزه باندې راتلل پکار دي او کومه ویزه بهتر ده ځکه چې د ویزو خو ډېر زیات اقسام دي قسمونه دي چونکې دې وخت کې بېروزګاري ډېره زیاته ده او ماته پته ده اوس هم خلک را روان دی او دا خاص کر د ایجنسو والا زمونږ د پښتانه خاص کر زمونږ پښتانه ډېر په دې آزادو ویزو باندې راځي آزاد ویزو دا اصطلاح چې کم ده نو دا خاص کر زمونږ د پاکستانیانو ایجاد کړی د آزاد ویزې د سعودي عرب په قانون کې آزاد مزاد نشته ورونو په دې باندې به وروسته بحث کوو خو زه نن ستاسو دپاره هم چې د کم ملګري چې نوي په دې وخت کې را روان دي د هغو دپاره بیسټ خبره څه ده ځکه چې په دې وخت کې اکثر کمپنیو ته چې کم دی نو پیمنټ بند دی پروجیکټونه کم څومره پروجیکټ باندې اکثر مطلب د مخکې نه چې کم دی نو دغه نه کیږي پیمنټ نه کیږي نو سیلریز وغیره اکثر د ملګرو سټاپ دي زما سره دلته نږدې هم ډېر ملګري دي هغو کمپنیو کې دي نو ماته پته ده به هر حال اصل کې خبره دا درونو که نه چې کم ملګري په دې وخت کې په نوې ویزه باندې راځي او د کمپنۍ ویزه ده د کمپنۍ ویزه ده او اګریمنټ هلته شوی دی چونکې نن سبا خو د اګریمنټ نه بغیر ویزه لګي نه اګریمنټ شوی دی اګریمنټ کې به ستا سیلري وغیره هر څه واضح دي چې به ستا سیلري وغیره دا ټولې قیسې پیسې نو د کمپنۍ ویزې او پیکج وغیره ښیي او مخکې نه معلومات وکړي باید چې اکثر دلته کسان راشي بیا ګورې کمپنۍ هم نه وي بیا د چې کوم دی نو هغه څه ورته وایي هغه ایجنټان بیا په نور مخ کسانو باندې بیا خرڅوي لکه مطلب دا دی ارامکو وغیره باندې هغو له ورکړي او هغو سره خبرې وکړي چې ته به دوی له ګنټه مطلب دا دی 10 ریال ورکوي او هغه ایجنټ بیا 12 ریال اخلي داسې لکه مطلب داسې نو اول تاسو خپ انټرنیټ دنیا ده معلوماتو کې چې آیا دا کمپنۍ شته دی نشته دی د دې دغه څه دی مطلب د دې د عمالانو باره کې د دې دغه څه دی که نه نو اول دغه معلومات وکړئ اوس چې کوم ملګري په سایق خاص او په دې ډومسټک مهنو باندې را روان دي نو که تاسو بند ویزه ده او د سعودي سره کار کوئ نو بالکل بهتره راځئ د کور ډریوري ده هېڅ مسله نشته خو که تاسو په دې ویزو باندې آزاد راځئ دوستانو نن سبا اکثر کمپنو والو سره چې موږ دا خبره وکړو چې یاره زموږ کسان پکار دي نو هغوی ټول نول دا خبره کوي چې یاره سایق خاص او ملي منزلي او قانونا مطلب دا د اجازت نشته او دلته زما یو ملګری و سعودی نو هغه ماته وویل چې یاره زما یو عامل و زما پاکستانی و هغه بیا چې دلته راغلی و زما په خوا کې جومات کې موږ مونځ کوو نو زما سره مالک ته کوم ځای هغه بیا زموږ ته نږدې دی و کلي وختو وی بس یاره کفیل او څه چل اوس وکړم دا کفیل وایي چې ګوره د مخکې په ریاض کې کار کوو ما ورته څه نن سبا حالات دغه دي که دی ونیو نو ټول هغه راهم په ما پسې راځي لهذا که ټرانسفر کوي وغیره نو ټایم وله ورکوم نو بهتره خبره دا ده دوستانو په دې وخت کې چې که تاسو راځئ په بندو ویزو باندې راشئ سیلري وغیره هر څه واضح هی معلومات وکړئ چې کمپنۍ شته دی نشته دی یا په دې سایق خاص او ملي منزلي باندې راځئ د کور کار وي نو بهتره ده خو په دوی ویزو باندې زه تاسو ته سوال منت کوم چې مه راځئ آزاد مطلب اوس دومره پښتانه وروڼه زمونږ خاص کر په دې د سعودي عرب په مختلف سیټیز کې بېروزګاره ناست دي چې یقین وکړئ زه تاسو ته نشم ویلی زما زړه په دې باندې خفه دی لهذا که تاسو راځئ په بندو ویزو باندې راشئ مطلب هغې کې به تاسو ته هېڅ قسمه انشاءالله خو شرط د هغې دپاره دا دی دوستانو چې تاسو د مخکې نه معلومات وکړئ چې په کوم بند ویزه باندې راځئ نو عقد وکړئ هر څه قانون ځان برابر کړئ چې یاره دا کمپنۍ شته دی که نه یا د کور ډریورۍ له راځئ نو بالکل صحیح ده تنخوا به تاسو ته په ټایم باندې میلاوېږي بهجان هر څه دې کې څه دغه نشته دی خو نور چې کوم دی نو زما خپلو پښتنو وروڼو ته ریکویسټ دی چې په دې ویزو باندې د سایق خاص او ملي منزلي د آزاد مزاد دا قصې مېسې ختمې کړئ ټیک شو دوستان راشي دلته او بیا څه چل وکړي چې دا خو ایجنټان میلاوي څلور میاشتې پنځه میاشتې د کال اقامه وله جوړه کړو درز حروف پسې ورکړي بله ویزه راوباسي خو بزنس دی نو زما تاسو دغه ریکویسټ چې خپلې پیسې مه بربادوئ نن سبا بېروزګاري انتهایي څلور پنځه لکه روپۍ تاسو خپلې بربادې کوئ او دلته راشئ بیا دغه صورت حالي نو امید ده دوستانو چې زما دا خبرې به تاسو په خپل ذهن کې به ایښي او په دې باندې لږ غور او فکر وکړئ انشاءالله که تاسو زما په دې خبرو باندې انشاءالله دوستانو غور فکر وکړو نو ستاسو به که فایده ده د خیره سره نو او نقصان هم پکې نشته دی انشاءالله الله رب العالمین زموږ او ستاسو ټولو مسافر او حامي و ناصر شي